لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب هل يجعل للنساء يوم على هدف العلم؟ آیا ګرځول کېږي زنانو لره یوه مقرره ورځ په حصول د علم کې؟ چې ښځو دپاره ورځ متعین شي چې دا ورځ د ښځو د سبق ده، په دې ورځ د ښځې حاضرېږي، دا جایز دي؟ دعوه د باب څه ده؟ مناسبت مخکې باب سره څه دی؟ او شرح د باب او د حدیث. شیخ الهند رحمه الله فرمایي دعوه د باب بیان د دې خبرې دی چې معذور افرادو او زنانو دپاره یوه ورځ هم متعین کېدی شي، ځکه هغوی هره ورځ حاضري نشي کولی، هره ورځ د علم په مجالسو کې شرکت نشي کولی. نو که یوه ورځ ورته متعین شي دا هم کافي ده او جایز ده. حضرت مولانا زکریا رحمه الله فرمایي دا باب تصدیر او شروع په حل سره وکړه. اشاره دې خبرې ته ده چې کوم حدیث ذکر کېږي دا خاص واقعه ده، نو چا به د تخصیص ګمان کوو، نو حل ذکر کې اشاره دې خبرې ته وکړه چې دا واقعه اگر چې خاص ده خو حکم عام دی، هر ځای کې په دې عمل کېدی شي چې ښځو ته ورځ مقرره شي. مناسبت د دې ترجمه الباب مخکې باب سره باب کیف یخبز العلم، علم به څنګه خبز کېږي. دا مخکې بیان د خبز العلم و چې علم به خبز کېږي، نو اشاره دې خبرې ته وه چې علم خبز کېږي، د علم په نشر او اشاعت کې کوشش وکړئ. په دې کې د علم د نشر او اشاعت یوه طریقه ذکر کوي چې علم د نشر او اشاعت یوه طریقه دا ده چې ښځو او معذور افرادو لپاره د یو ورځ متعینه شي. وایه. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح زكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن ما من كل امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار، فقالت امرأة واثنين فقال واثنين. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن زكوان عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغ الحنسان. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی قال النساء خذوا بيد النبي صلى الله عليه وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلبنا عليك الرجال، ومنگا غالب و شستا بارکی سری اغوی دا تا ار ورز ناستی ومنگا تا موقنین اغوی اسنا بارکی ومنگا غالب شو. فاجعل لنا يوما من نفسك، مطالبه خذوك فاجعل لنا مقرر كممتع يوما يورز من نفسك سالة طرفا. دیکھ دے خبری تا اشارہ دا چی دا بناوائی چی بپلان کئی ورز مونگ رازا ویستا چی کم اخوا خیطان دا کم کی سہولتی من نفسکا فوعدهن يوما
نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې زنانو سره وعده وکړه د یوې ورځې لقیهن فیه چې دې به دوی سره ملاقات کوي په دې ورځ کې ملاقات کوي معنا دا د چې هغه ځای له به ځي چې دوی راجمع شوي ملاقات کې دا ځای نه چې ګوري بیا بلکې دا معنا ده چې هغه ځای له به ځي چې کوم ځای کې دوی سره وعده کوي د چا کور یې مقرر کړه او هغې کور کې ټولې زنانه راجمع شوې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فوعظهن نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې ته وعظ وکړ وامرهن امر یې ورته وکړ اوامر فکان فیما قال هو په هغو خبرو کې چې نبي علیه السلام کومې خبرې کړې وې لهن دوی ته یو پکې دا وه ما منکن امرأة په تاسو کې نشته هېڅ یوه ښځه تقدم ثلاثة من ولدها چې وړاندې ولیږي آخرت ته درې د بچو د دې نه درې بچي ولیږي ځان نه مخکې کړي الا کان لها حجابا من النار مگر وی با د دې لپاره پرده د اور نه وی با دا بچي د دې لپاره حجابا من النار پرده د اور وقالت امرأة یوې ښځې ورته واسنین او چې دوه بچي د چا مړي نو بیا فقال نبي علیه السلام ورته واسنین او چې دوی مړي هغه هم جنت ته ځي یا ښځې دا خیال وکړي چې نبي علیه السلام د دریو عادت ذکر کړ نو دا به د حسر دپاره وي نو تپوس یې وکړو چې دا دریو عادت د حسر دپاره دی نبي علیه السلام ورته نه دریو عادت د حسر دپاره دی دوه بچي د چا مړه شو هم داسې او بل روایت کې دا راځي چې واحد نبی اسلام ته واحد بیا ورته اگر کې ټوټه د وخت نه تمام هم بیا بچره کوي وی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شوبان عبد الرحمن ابن الاصبهاني عن زكوان عن ابي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم دا تعلیم دې موصول حدیث د محدثین او رایه دا د بعضو چې دا تعلیق دی او بعضې وایي دا موصول حدیث که چې تعلیق شي نو تعلیق کې پیدا سره تعلیق کې پیدا دا ده یو خو سند بدل شي مخکې سند د چا و د ادم او دا سند د محمد ابن بشار دویمه پیدا پکې دا ده هلته ابن الاصبهاني پتہ نه لګېده چې ابن الاصبهاني څوک دی دلته نوم ذکر شو عن عبد الرحمن ابن الاصبهاني هلکه تاسو به پوه شئ بیا سوال دا دی چې دا سند شو هغه سند شو نو سند د ادم یې ولې مقدم کړ په سند د محمد ابن بشار جواب دا دی چې هغه سند عالي او دا سند سافل دی په هغې کې د امام بخاري او د شعبه په منځ کې یوه واسطه و ادم او دې سند کې د شعبه او د امام بخاري په منځ کې دوه واسطې دي محمد ابن بشار او غندر قال حدثنا شعبه وعن عبد الرحمن بن الاصبهاني قال سمعت ابا حازم عن ابي هريره قال ثلاثه لم يبلغوا الحنس دا بیا تعلیق دی او بعضې وایي نه دا موصول دی اصل کې داسې دی چې محمد ابن بشار قال حدثنا غندر دقه سره دی قال حدثنا شعبه عن عبد الرحمن الاصبهاني قال سمعت ابا حازم عن ابي هريره انت عبد الرحمن ابن الاصبهاني د زکوان روایت کې عن ابي سعيد او عن سره کوي او د عبد الرحمن بن الاصبهاني روایت کوي د ابو حازم نه په سمعتو سره او هغه د ابو هريره نه قال ثلاثه لم يبلغ الحنس دا ټکی پکې زیات دي چې چا څوک کومه ښځه چې درې ماشومان ولیږي لم يبلغ الحنس چې بلوغ ته نه رسېدي حنس ته وایي
بلوغ حنس گناہ ته وایي د بلوغ نه سره ګناهونو سلسله شروع شي د ګناه زمانه ته نه رسي حنس قسم ته وایي چې قسم په سړي ووي په ځکه ګناه الګا غټ بچی مشي دغه فضیلت ده مور بچنت او پلار ګورځي در وړو درم یو بل حنس تخصیص سر پاو یو خدای چې ماشومان د ګناه نه پاک او سفارش د خلکو ډېر زر قبليږي چې کوم د ګناه نه پاک لکه پیغمبران ځکه لم یبلغ الحنس خیر ولکه اگر چې دا فضیلت د بالغ بچو بارک صحیح ده بیا ډېر دا مسله معلومه شوه چې مؤمنانو بچي به په جنت ځکه چې مور او پلار د دوی د وجې نه جنت ته ځي نو دا ضروري ده چې دوی به پخپله په جنت مناسبت د حدیث د باب سره واضح باب من سمع شیئا ولم یفهمه فراجعه حتی یعرفه باب د بیان دا چا کې چې څه خبره د استاد نه ووري او فلم یفهمه هغه خبره کوي نشي فراجعه بیا استاد سره رجوع کی حتی یعرفو د دې لپاره چې دا خبره زده کې او پوه شي داسې کول پکار دعوه د باب بیان د ادب د معلم او د متعلم خج د معلم ادب داره چې شاګردان کوئی نشي او تا تاسو کې نو دا ګوره د استاد بیا د بینه د غوسه نشي او متعلم طالب علم د سکای هغه ادب هم ذکر کوي کته پوهه نشي نو ته استاد سره رجوع کا دا ځان تحقیر او سپکاوی مګنه چې دا نه بس څه تاسو نه کو لکه تاسو په پوښتنه رجوع د طالب العلم چې پوهه نشي په سبا استاد ته دا نه د استاد بیا د بینه او نه د طالب العلم تحقیر ده دعوه د بابم د خبره مناسبت مخکې باب سره سره مخکې باب کې دا چې خزه لپاره یو ورځ مقرر کېدی شي چې دوی پوه شي ځکه دا وایي پوهه ضروري ده اوس دې باب کې وایي که پوهه نشي نو بیا به څه کوي نو جواب دا دی چې پوهه نشي نو استاد ته به رجوع کوي که نه هلکه پرې پوه شئ وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابي مليكه ان عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه الا راجعت فيه حتى تعرفه وان النبي صلى الله عليه وسلم كان من حسب مسلما قالت عائشه فقلت اوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا قالت فقال انما ذلك العمد ولكن من نوقش الحساب يهلك قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا نافع ابن عمر قال حدثني ابن ابي مليكه ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشه النبي صلى الله عليه وسلم زوج اطلاق په مذکر او مؤنث دواړو کې جوړي ته وایي خزه د سړي جوړه ده او سړی د خزې جوړه عائشه رضی الله عنها كانت داولا تسمع شيئا لا تعرفه دی بدسه هیڅ شی نه اورېدا چې نه به پوهېدا الا راجعت بي مگر رجوع به کوله باغی لا تعرفو دا شیئا د پاره صفت ده لا تسمعوا شيئا لا تعرفو دسه شی نه بیا اورېدا دسه شی چې دا به نه پوهېدا الا راجعت بي مگر رجوع به کوله تاسو به کوو رجوع حتی دې بار تعرفو چې دا به پوهېږي وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځای فرمایي من حسب عذب چا سره چې حساب وشنو په عذاب به ورکول کیږي او ځای ماضي ذکر کړ چې د عذاب ورنه متحقق ورکو دي
یعنی که په مفتو کې جنت ته لاړې خو ټیک ده او که حساب در سره وشو نو به عذاب سکې نو قالت عائشة عائشة رضي الله عنها ورته فرمایي وقل عائشة وی ما ورته ویلې اوليس قول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا دا قول د خدای نه د مؤمن باره کې فسوف يحاسب حسابا يسيرا زر د چې حساب ورسره وکړي شي حساب یسیر الکه حساب یسیر به ورسره وشي بیا ورپسې ځي وينقلب إلى أهله مسرورا خوشحاله بشي ځکه حساب یسیر قرآن ته وایي چې چا سره حساب وشو هغه به عذابي که مؤمن سره حساب یسیر ذکر شي قالت عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي انما ذلك العرض دا عرض انما ذلك العرض په فتحې د عرض دا پیشي ده دا څه ده پیشي ده ولكن من نوقش الحساب يهلكم چا سره چې مناقشه په حساب کې وشي نو د هلاک شي الکه یو حساب دی یو پیشي ده پیشي دا معنی چې سړی ځان لکه هغه ستا نافرمانۍ کړي دي او تا پسې خبرې کړي دي او غلط کارونه کړي دي او په خندا ورته وایي ګوره دا دې کړي 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 دي او ټول مې درته معاف کړي دې ته عرض وایي احادیث کې دي دا به ورته وایي دا دې کړي دا دې کړي دا ګناهونه دې کړي یا به ورته ټول مې په نیکیو بدل کړي دي دا بنده به ورته خدایه څه خو دې یاد نه کړم هغه نور غلط کارونه مې کړي دي اول خو مې پټوي چې اوس به راسره څه کېږي چې پوه شي چې به نیکیو بدل شو نو بیا به څه وایي بله ګناه مې چې کړې سبق له به لیټ راتلم ترمذي شریف نه بدلم دا څومره جرم دی دا مې کړی دا به پټي دا به ښکاري دا عرض دی او حساب یا مناقشه په حساب کې دا چې ورته وایي دا دې ولې کړي دا دې ولې کړي دا دې ولې کړي دا ولې چې دا محاسبه ده مناقشه په حساب الکه انما ذالکی بوای ذالکنا ذاکی اشاره چاته سوف یحاسب ذا اسم اشاره ذات عدالت چې کوم دی دا د بعد د پاره ده څه د پاره بعد د پاره تاسو ویلې دي کا جهاز او د قریب د پاره او د بعید د پاره ذالک زاد چا د پاره ده او د متوسط د پاره زاکا او زالکه د چا د پاره ده نو د الله پکې د بعید د پاره ده او کده تایید د مخاطب د پاره ده چې ته چا سره مخاطبه کې الکه زالکه د خطاب د پاره نه د مليانو لیکلي دي خدای غلط شي وي زالکه د څه د پاره ده خطاب د پاره نه دا د تایید د مخاطب د پاره ده خطاب د پاره چې وی معنا کې خطاب جزاله کې دا ته هغه ته ځکه نه راځي الکه په کوم ځای کې خدای قرآن کې وایي ذالکم الله ربکم څه معنا ستاسو نه هاغه الله ربکم ستاسو رب دی ذالکم الله هاغه الله ربکم ستاسو رب دی تاسو ورسره نه وایي دا کوم د دې لپاره دی چې دا خبرې د چا سره کېږي دا د ګڼو خلکو سره کېږي او فذانکما برهانان فزا موسی او هارون علیه السلام ته خدای څه وایي دا دلیل دی من ربکم ستاسو رب دی فذانکما برهانان دا دوه دلیلونه دي من ربکم هلکه کما کې تایید مخاطب ته چې خدای خبرې د دې دوه تنانو سره او ذالک الکتاب لا ریب فیه نبی اسلام ته یو کس سره خبرې کوي د ذالک او چې ښځې سره خبرې کوي ذالکما ذالکی ذالکما ذالکن لکه به کوئی شي الحمدلله یهدیکم الله باب يبلغ العلم
یبلغ العلم الشاهد الغائب. بعد بیان د دې خبره کې چې دا علم دی حاضر غایبینو ته ورسوي، حاضر دی غایب ته ورسوي، یعنی حاضرین دی غایبینو ته ورسوي. دا العلم دا مقبولی ثانی دی د یبلغ دپاره، اگرچه مقدر دی او مقبولی اولی الغایب دی، الشاهدو فاعل دی، تقدیر دی عبارت بداسي شي. یبلغ الشاهد الغائب العلم، حاضر دی غائب و تدائل مورسی. تم جناس خلق دی آغا دی رستانو خلق و تدائل مورسی. دعوت باب سرا مناسبت مخی باب سرا سرے اور شرح باب اور حدیث. دعوت باب بیان د تبلیغ او د علم، رسول د دین. څوک چې دین زده کړي رسول د هغه فریضه او دا ضروري ده چې نورو ته بیا رسوي. کتمان د علم نه دی پکار. مناسبت مخکې باب سره، مخکې باب کې دا و چې چا څه واورېده او پوی پرې نه شه نو بیا دې استاد ته رجوع وکړي نو ښه به پرې پوه شي. نو چې ښې پرې ځان پویه که بیا به څه کوي نو دې باب کې وایي چې ښې ځان پویه که بیا دې نورو ته ورسوي. هلکه پرې پوه شي. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، دا ابن عباس فرمایلی دی او روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړی دی چې حجۃ الوداع کې نبی علیہ السلام ته فرمایا فلیبلغ الشاهد الغائب. حاضرین دی دا خبر غایبینو ته ورسوي. شاهد او غائب نه به جنس مراد شي. وهلکه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد هو ابن ابي سعيد عن ابي شريح رضي الله عنه انه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكه اذن لي ايها الامير وحدثك قولا قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم القنا باليوم الفتح سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكه حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ اليوم يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسلك بها دما ولا يعزل بها شجره فان احد تربص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا ان الله قد اذن لرسوله ولم ياذن لكم وانما اذن لي فيها ساعه من نار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لابي شريح ما قال عمرو قال انا اعلم منك يا ابا شريح لا تعيش عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بحربة. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن ايوب عن محمد عن ابي بكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فان دماءكم واموالكم قال محمد واحسبه قال واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا بشاركم هذا الا يبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول صدق رسول الله كان ذلك الا هل بلغتم مرتين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد وابن ابي سعيد عن ابي شريح انه قال ابو شريح قال لعمرو بن سعيد، عمرو بن سعيد يو غلط کار کړو وهو يبعث البعوث الى مكه، د لښکر لېږلې مکې ته. مکی مکرمی ته لښکرې لېږلې. هلکه پرې پوه شئ څه دی لېږلې چې د عبدالله بن زبیر سره جنګ وکړي. اصل کې داسې وه چې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه وفات شي، علي رضی الله تعالی عنه خلیفه څلورم، علي رضی الله تعالی عنہ د معاویه رضی الله عنه اختلاف راغی. واقعي تاسو ولیدلې دي جګړې پکې وشي، زلفونه خلک پکې شهیدان شو. جمل او د سفین په شان غټ جنګونه وشو. بیا چې علي رضی الله عنه وفات شو
نو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سره بیعت وشو. څلوېښت زره کسان ورسره بیعت علی الموت کو او حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ د خلکو خوښ و، ځکه یې خوښ و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولاد وموسع. صحیح ده. نو حضرت معاویه رضی اللہ عنہ راولګېده او د حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سره صلح وکړه. چې ستا صلح کې ډېرې خبرې وي، یوه پکې دا وه چې زما د پلار په وخت کې څومره خلک شهیدان شوي دي، هغوی ته به پیسې میلاوېږي بیت المال نه کونډو ته. ډېر پکې دا خبره هم وه چې ستا نه وروسته به حسن رضی الله عنه خلیفه وي. په دې فیصله وشوه، خبره خلاصه. حسن رضی اللہ عنہ د حضرت معاویه د وفات نه مخکې وفات جنت البقیع کې دفن شو مدینه منوره. نو حضرت معاویه رضی اللہ عنہ د وفات نه وروسته یزید سره خلکو بیعت وکړو، دی د مسلمانانو خلیفه شو. یزید داسې ښه نوم نه لاره او نه په ښه نوم شهرت ده. او په دې وخت کې صحابه کرام هم موجود، ګڼ صحابه. نو عبدالله څه کسان وو چې هغوی د بیعت نه ممانعت وکړو. حضرت عبدالله ابن زبیر هم په دې کې شامل او ګڼو صحابه ورسره بیعت وکړو، اختلاف یې نه جوړاوه مسلمانانو کې. دا یو اجتهادي مسله وه چې چا څه وکړو هغوی ته پرې خدای اجر. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ په مقابلې ته ووتو. دوی ډېر منع کړه چې مه ځه، خو وایي نه ځم، لاړم. عبدالله ابن زبیر رضی الله چې امام حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شي، عبدالله ابن زبیر رضی الله عنہ د خلافت نه او د یزید او د هغه د لښکرو ظلمونه خلکو لیدلي او امام حسین هم شهید شو. نو ډېرې علاقې په خپله قبضه کې راوستې. بنو علاقې ونیولې. هغه سړی وواجه د کوفې عبیدالله ابن زیاد چا چې د امام حسین رضی الله عنه سر پرې شوی او سر یزید ته ونیو. او دا مصعب وواجه، مصعب ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر هو د لښکرونو مشر. نو بیا داسې چلو شو چې بس هغوی ځانونه منظم کړو او بس حملې یې وکړې، د دې نه ټولې علاقې ونیولې. بیا مصعب ابن زبیر شهید شه او د ده نه یې سر وسکه او د کوفې قصر ته یې ویوړ، کوم قصر ته چې د امام حسین قبر سر وړل شوی او کوم قصر ته چې د عبیدالله ابن زیاد سر وړل شوی. قصر ته د حضرت مصعب ابن زبیر سر هم وړل شو. عبدالله ابن زبیر باندې ډېره تنګه شو، بس د مکې مکرمې حرم شریف مسجد حرام ته پناه ویوړ چې دلته به موږ له څه وسنوو. نو عمرو ابن سعید دا د په مشرۍ لښکرې تیارېدې د عبدالله ابن زبیر جنګ ته، د عبدالملک ابن مروان او د یزید د طرف، او پکې حجاج ابن یوسف ظالم هم راغلل. او دا غرونه چې د مکې کعبې نه چاپېره دي دا یې قبضه کړه، په دې لښکرې دغه کړي. جبل ابي قبیس کعبې او مسجد حرام په سر دی بیخي نږدې، په هغې منجنیق د هغه وخت ټول توغنده یې ولګوله او کعبه یې پرې ویشته، د خدای کور یې پرې ویشته. ان تر دې پورې چې دننه اندروني کعبه کې عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه شهید او بیا ډېرې ورځې کعبه کې راځوړند کړی و. هغه ځای ما ته چا وښوده، خلکو لیکل خو نه یاد ده، زباني خلکو له پته وي. هلته یو ماهر سړی و، ما ته 2013 کې ښودلی و.
چې دلته عبدالله ابن زبیر دې ذکرات راته عبدالله ابن زبیر د اسماء بنت ابي بکر زوی او د ابوبکر رضی الله عنه وسلم اسماء په دې وخت کې ژوندۍ و بوډای وه د ډېرو عمر وایي اله به راځه کوزومه چې مور یې راشي او سپاره شي او اسماء رضی الله عنها نه وارسم بس نران ګران د دونه خلک راځوړندی نران او مرګ هم دقسې بستره کې بې غیرته مړه کېږي غیرتمند خلک هم داسې مړه کېږي هېڅ خبره حجاج ابن یوسف ورته څه سپک حالت ته بل استعمال ورته خدای تعالی کې زه ذاتاً نطاقین یم او زه د ابوبکر لور یم او زه د زبیر بیبي یم زبیر چې جنت زیری ورته دنیا کې ورکړل شوی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هر پیغمبر دپاره یو خصوصي ملګری لکل نبي حواري وحواري الزبیر او د نبی علیه السلام د ترور زوی دی د عبدالمطلب نوسی دی د صفیې زوی دی صفیه بنت عبدالمطلب زوی دی او دا ما حدیث اورېدلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نماز نه زه دروغ وایم په خدای مې د قسمې او نه د خدای محبوب دروغ ویلی چې بس د سقیب نه به دوه کسان راوځي یا به مبیر او یو به کذاب وي مبیر معنا خلک به په ناحقه وځي او کذاب دروغجن د دروغو پیغمبر او مبیر ته یې هغه ورته څه نه شو ویلی همداسې راغله او بیا دې زوی له وکتل او ویل زه ګواهي کوم چې ته قوام یې د شپې به ټوله شپه خدای ته ولاړې وي او زه ګواهي کوم چې ته صایم النهار وي هره ورځ به دې نفلي روژه او ته قرآن لوستونکی وي قرآن به دې لوسته او ژړل به دې او زه ګواهي کوم چې ته د مور او پلار ډېر تابعدار وي زموږ په مخکې دې تیزه خبره نه ده کړې بیا د ډېره غم نه داسې شوه چې د دې تیونه مې بیا وینې جاري شي دا خو د نرو ښځو هم داسې نرې خبرې خو د زوی او د بچو د اولاد غم خو ډېر دروند دي که نه دا خبرې خو د غیرت خبرې او غم خو د ننه کیفیت دی هغه خو نشي دې څوک اخیستی هغه به دې خبرو نه کمیږي غم خو غمي که نه غم اظهار خو نران نه کوي تاسې په پوه شئ غیرتي خلک خو د غم اظهار نه کوي نو ده دا لښکر یې لېږلی عمر ابن سعید نو ابو شریح ورته وایي چې ایزن لی ایها الامیر ما ته اجازت وکړې امیره احدثک قولا زه تا ته بیان کړم یوه وینا قام به رسول الله صلی الله علیه وسلم القدم یوم الفتح چې نبی علیه السلام په دې خبره ودرېدلی و یعنې دا یې مضبوطه ویلې وه په سحر د فتحې د ورځې چې مکه فتح شوه په هغې سحر نبی علیه السلام ودرېده او دا خبره یې وکړه چې هغه خبره درته وکړم دا خو دا اراده وه چې مکې ته به لاړ شو مسجد حرام کې به دغه وکړو قتل وکړو بېعزتي به یې وکړو نو دې ورته دا حدیث بیانوي ابو شریح سمعت اذنایا ووعاه قلبي ما په غوږونو اورېدلې ده او یاده کړې ده زما زړه وابصر عینایا او زما سترګو دا خبره ابصرته عینایا او ما لیدلې ده دا خبره په غوږونو په سترګو حين تکلمي بیا دا منظر ما ته یاد دی چې نبي اسلام په دې خبرې کول حمد الله واثنى علیه د خدای حمد بیان کړه د خدای ثنا بیان ثم قال بیا یې فرمایل ان مکه حرمها الله مکه خدای معززه کړې ده ولم يحرمها الناس او خلکو نه ده معززه کړې یعنی خدای پکې قتل بند کړی دی خلکو خدای پکې بند کړی خلکو نه دی بند کړی خدای ممانعت رالیږلی فلا تحل لامرئ یؤمن بالله والیوم الاخر نه دی حلال یو سړي ته چې په الله په آخرت ایمان لري ان یسبق بها دما چې دوی کې بدی کې وینا ولا تعزد بها شجره او نه قطع کې بدی کې شجره تاقد تقطع
ونه پیدا کوئی سے بھی اوس بیا نبی علیہ السلام فرمایي پیدا حدن ترخص او کڅوک ځان له جواز پیدا کوي په قتال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی علیہ السلام په کولی جنگ وکړو نبی علیہ السلام چې نه وته ابن الاخطل د کعبه په خلاف باندې ځان خلاول او راویني و مړ څوک به وایي چې نبی علیہ السلام په کې دشمنان مړ کړي دي موږ یې په کې مړ کړو نو که چېرته دا جواز ځان له جوړوي فقولوا تاسو ورته وایئ ای خلکو ان الله قد اذن لرسوله ولم یأذن لکم خدای خپل پیغمبر ته اجازه کړو تاسو ته خدای اجازه نه دی کړی او انما اذن لي فيها ساعه ما ته اجازه شوه په یو ساعت من نهار د ورځې چې ته په کې سکه هغه په جو کبیا وحرمي ثم عادت حرمتها اليوم یا واپس شو د دې حرامواله اليوم نن کا حرمتها بالامس لك حرمت د دې چې پرون څنګه اول یبلغ الشاهد الغائب او شاهد د غائب ته دا خبره ورسې نبی اسلام فرمایي او ابي شريح ورته وایي زه شاهد او ما او ته غائب روزما دا فرض دي چې تا نه دا خبره رسول مو درو مې فقيل لابي شريح ما قال عمرو ابو شريح ته چا ویل چې عمر سوي علي دي لخر والا عمرو ابن سعيد قال دوی علي انا اعلم منك يا ابا شريح زتانا خطوي كم يا ابو شريح يا علم دوي زتانا خطوي لا تعيش عاصيا حرام او مسجد حرام پنا نہ ور کوي گناہگار تا ولا فارا بدمه او نه هغه چاته پنا ور کوي چاغت تخدیدون کې د وینې سره معنا دا چې قتل کړي یو بیا حرام ته تخدیدلې ولا فارا بخربته او نه هغه چاته چاغت تخدیدلې د خرابې سره لوټ مار او غلط کاری کړي تخریب کړي یو بیا حرام غیله پنا نه ور کوي ابن زبیر خدا کارونه کړی دي خدا عمرو ابن سعید دا هغه سره چې دا خبره کوله او یرید به الباطل امراد به باطل حرام خو عاصی او پارم به دمن او پارم به خرابتن دا انو کوي پانا عبد الله ابن زبیر خدا سينو هغه څه ګناه کړی هغه څه کوجلی او غصه تخریب کړي او حق بالخلافت و ذکر صحابیو خلافت حق دا خود یزید بن عبد الله ابن زبیر او عبد الملک علاقه دې کې اتفاق دی چې حرم کې دنه صحبت کوي نو هغه وجل کېږي په حرم او حبار باب قتل جو حرم لپناوي سو لړسي بیا بنو وجل کېږي قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب عليك مناسبة دفاع حديث معنى كوي سي چلے بلغ شاهد الغائب قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن ايوب عن محمد عن ابي بكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام ذكر وقال وفرمائے فإن دماءكم واموالكم من استاسم معلوم استاسم قال محمد وی محمد ابن سیرین واحسب زما ګمان ده قال چې اعراضکم مرسل ویل دماءکم و اموالکم اعراضکم علیکم حرام پتاسو حرام دي که حرمت یومکم هذا که حرام وال استاسو د دې ورځې په شهرکم هذا کوم یاش دي الا خبردار ليبلغ الشاهد منكم الغائب ودي رسي دا خبر حاضرین بتاسو کې غایبین ہوتا وکانا محمد ابن سیرین او یقول چې ویره به صدق رسول الله کان ذالک دا شوا کان ذالک دا شوا یعنی څنګه شوا د حاضرین او غایبین ته دا خبره ورسوه یا کان ذالک ودا ودی رسي حاضر دې غایب ته ورسي چې دې ورسي على هل بلغت مرتين خلت نبی علیہ السلام فرمائے چالا خبردار هل بلغت ما دین ورسو مطلق کرتا یہ اندرے کرتے ہوئے اصحابہ ہوتے بلا
بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. تا دین ورسا و امانت دی بولد کو امت خیر خواهی دی اکرا. بیا نبی علیہ السلام فرمالی بلغ الشاهد الغائبہ، حاضرین دی غائبین تا خبری ورسی. درود شریف اللهم صلی اللہ علیہ وسلم.